ګوره په قومه او په جلسه باندې ځان پوه کړه چې قومه څه ته ویل کېږي او جلسه څه ته ویل کېږي. یو خو د لیډرانو له خلک جلسې کوي، هغه نه دا په منځ کې دن نه. نو ګوره د رکوع نه چې خلک راپورته شي کنه، په رکوع کې او د رکوع نه راپورته شي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، دا چې وي دغه ټیم کې دی نه ودرېږي کنه، دغه نه ودرېدو ته سوی قومه ویل کېږي. او دا قومه څه ده؟ واجب ده. او دلته به دومره ودرېږي چې یو پیره پکې سبحان الله څه کېږي ویل کېږي. نو که یو سړی دومره ونه درېدو یا د قومه ونه کړه یا دومره ونه درېدو نو د مونځ نه دی شوی، دی به مونځ دوباره راګرځي. او ډېر خلک د دې د سره خیال نه ساتي او دا اډو رکن ګڼي نه چې دا لا هم اډو رکن دی د مونځ. نو یعنې مطلب څنګه چې تو دا رکوع یو رکن ګڼي، دا سجده یو رکن ګڼي چې دا به کول غواړي او دا ونه کې نو مونځ به مې نه وي شوی. نو دغه شانتي دا قومه او جلسه څه ده؟ دا هم یو رکن دی د مونځ، دا هم یو رکن دی او واجب دی، دا به لازمي کول غواړي. او ډېر خلک دا نظر انداز کوي او دغه شان مونځ کوي. نو یو سړی چې باغ 50 کاله به مونځ کړی یو به نه قبول شي ابدي سړی یا د نور غلطیانې به کوي. خو بهرحال د مونځ ټول احکاماتونه د ټول طریقې نظام به نه خبر کړي نو یو نه یو غلطي به کوي او هغه به څه کوي. په دې کې ډېر خلک مبتلا دي، دا ډېر عام غلطي ده، ډېر خلک پکې مبتلا دي او ډېر مشران خلک بس رکوع له بډاري کې راشي او معمولی غونته به راپورته شي، داسې به راپورته کېږي چې مکمل تو نیغ شي، ستا هر اندام خپل ځیله ورشي. دا یو پیره پکې سبحان الله ویل کېږي کم از کم دومره ودرېده پکار. نو ستا به څه شي؟ قومه بوشي. او جلسه دې ته ویل کېږي چې تو سجدې له لاړ شي او د سجدې نه راپورته شي اولې سجدې نه او د دویمې سجدې لا نه تللی په دغه ټیم کې چې دا کومه ناست دی دې ته جلسه ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ جلسه ویل کېږي. نو دا به هم دومره ټیم کېږي چې ستا یو پیره پکې سبحان الله ویل کېږي، دومره ټیم به تو څه کېږي؟ دا به خپلې کېږي چې ستا هر اندام خپل ځیله ورشي. خو که یو سړي دا هم ونه کړه یا قومه ونه کړه یا جلسه ونه کړله نو مونځ نه دی شوی، مونځ به دوباره راګرځي. یا که کوي خو چې داسې وږي چې لکه د چرګانو د ټونګو په شانتې زر راپورته شي ډایرکټ لاړ شي نو بیا هم نه د ادا شي. کم از کم دومره به پکې تو په دې قومه کې او په دې جلسه کې دومره ایسارېږي چې یو پرې پکې څه ویل کېږي؟ سبحان الله ویل کېږي. دا ډېر اهم مسله ده او ډېر خلک دا غلطي کوي چې راشي ډایرکټ سجدې لاړ شي، ډایرکټ څه شي راپورته شي بیا واپس بل سجدې لاړ شي، دا اډو رکن ګڼي نه، دا یو رکن دی واجب دی. ګوره نو که چا نه په هیره پاتې شو نو دی به څه کوي؟ سجده سهو به کوي او که په قصې پاتې کړو نو مونځ نه دی شوی.